على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. دا آیتونه مبارکه د 18 سپارې د سورة الحج آیت نمبر 35 نه تر آیت نمبر 34 نه تر آیت نمبر 37 پورې آیتونه مبارکه دي. د دې نه مخکې آیتونه مبارکه د حج او د مناسکو د حج او د طواف او د قربانۍ د خانه کعبې شریفې په باره کې آیتونه مبارکه وو. نن آیتونه مبارکو کې هم اکه مضمون دی چې کوم په تیرو آیتونو کې تیر شو. الله تعالی فرمایي چې ولکل امة جعلنا منسکا، دا قربانی صرف د دې امت دپاره الله تعالی نه ده مشروع ګرځولي، د دې امت خاصه نه ده بلکې په هر امت کې الله جل جلاله هر امت دپاره قربانی او د الله په نوم باندې ذبحه دا د عبادت او د الله د قرب ذریعہ الله تعالی ګرځولي ده. او بعضی مفسرین فرمایي چې د منسکن نه مراد دلته کې مناسک د حج دي. نو بیا معنی دا شي چې د حج احکام هغه صرف د ستاسو دپاره نه دي بلکې الله تعالی د هر امت دپاره د خانه کعبې شریفې د طواف او د احکامو د حج حکم فرمایلی دی. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، د پاره د دې چې دی نوم د الله تعالی واخلي په وخت د ذبحه کې په هغه حیواناتو باندې چې کوم الله تعالی دوی ته ورکړي دي، په دغه حیواناتو باندې چې په وخت د ذبحه کې د الله نوم واخیستلی شي دا حلال شول. او که چېرې په وخت د ذبحه کې د الله تعالی نوم نعوذ بالله وانخیستلی شي او د بوتانو وغیره نوم واخیستی شي نو بیا به حلال څاروي هغه حرام شي. فإلهکم إله واحد فله اسلموا، مقصد د دې عبادت او مقصد د دې قربانۍ او مقصد د دې مناسکو د حج هغه د الله جل جلاله رضا ده او د الله جل جلاله په اخلاص سره عبادت کول دي. إلهکم إله واحد، معبود دستاس معبود واحد دے الله جل جلاله. فله اسلموا، هغه ته خپل ځان وسپارئ، عبادت خالص د الله تعالی دپاره وکئ. فله اسلموا، خپل ځان الله تعالی ته وسپارئ او د الله جل جلاله خالص عبادت وکئ. په ذبح او په قربانۍ کې د الله جل جلاله نوم واخلئ او په مناسکو د حج کې الله تعالی جل جلاله الله رضا چې دی نو هغه طلب کوي. وبشر المخبتین، او زیر واوروه هغه کسانو ته چې هغوی عاجزي کوونکي دي، الخاشعین، عاجزي کوونکو دپاره د الله حکم منونکو دپاره زیر واوروه. الذین، هغه کسان اذا ذکر الله چې کله یاد کړي شي الله تعالی چې کله د الله جل جلاله ذکر وکړی شي نو وجلت قلوبهم د دې زړونه
هغه کسان چې هغه عاجزي کوونکي دي د الله تعالی مخلص بندګان دي چې کله د الله نوم واخیستلی شي نو وجلت قلوبهم د دې زړونه ویریږي د الله تعالی خوف او هیبت ورباندې راشي والصابرین علی ما اصابهم او چې څه تکلیف ورباندې راځي په دنیا کې په هغې باندې صبر کوونکي دي والمقیم الصلاة او قایمونکي د مزد دي ومما رزقناهم ينفقون او ما چې دوی ته کوم ورکړه کړي د مال دولت په شکل کې د هغې نه خرچ کوي د الله تعالی د رضا دپاره والبدن جعلناها لكم من شعائر الله او هغه حیوانات چې هغه اوخان او غواګانې میخې وغیره دي او چې هغه په ایام و تشریق کې په ایام النهر کې ذبحه کولی شي الله تعالی فرمایي چې دا موږ تاسو دپاره د خدای د دین علامات ګرځولي د شعائر الله نه دي یا هغه قرباني چې هغه په حرم شریف کې ذبحه کولی شي نو هغه هم داسې محترم او قابل احترام ده څنګه چې نور شعائر الله خانه کعبه شریفه مساجد او قرآن پاک او څنګه چې نور د الله د دین شعائر قابل احترام دي نو هغه قربانی چې هغه په حرم شریف کې ذبحه کیږي هغه هم داسې قابل احترام ده لکم فیها خیر تاسو دپاره په دې کې خیر دی د الله رضا ده پکې فذکروا اسم الله علیها یاد کړئ نوم د الله تعالی په دغه څاروو باندې صواف چې کله ولاړ وي په صف کې په قطار کې ولاړ وي دا څاروي حاجیانو دپاره نو په دې څاروو کې صرف د اوښ او د اوښې قرباني هغه په ولاړه باندې سنت ته مسنون ده چې یو مخکی خپتې نه وتړلی شي او درې خپو باندې ولاړ وي دا سنت طریقه ده راچولی هم شي خو سنت طریقه یې دا ده او د باقي حیواناتو هغه په راپرځولو نه پس او راچولو نه پس قرباني کول هغه مسنون دي فاذا وجبت جنوبها چې کله وغورځېږي په خپلو اړخونو باندې فاذا سقطت چې کله دا څاروي راپرېوځي او ساتې وځي نو فکلوا منها تاسو خورئ د دې نه واطعموا القانع والمعتر او تاسو خوروئ په فقیرانو مسکینانو سوالګرو باندې قانع هغه فقیر ته وایي چې هغه خو مسکین او یسیر وي لیکن چانه سوال نه کوي او معتر هغه چاته ویلی کېږي چې هغه ولاړ وي په دې تمه چې څوک به سره کړي کذلک سخرناها لکم همدغه رنګې مونږه دا حیوانات د ستاسو تابع کړي دي لعلکم تشکرون دپاره د دې چې تاسو د الله تعالی شکر ادا کوئ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها د دې قربانۍ او د دې وینې د تویولو او د دې غوښو د تقسیمولو اصل مقصد هغه د الله تعالی حکم منل دي د الله تعالی د حکم تعمیل په اخلاص سره کول دي الله تعالی ته نه د دې څاروو د غوښو ضرورت شته او نه یې ورته د وینو د تویولو ضرورت شته الله تعالی ګوري چې څوک زما حکم په اخلاص مني او څوک یې نه مني الله پاک فرمایي چې لن ینال الله نه رسیږي الله تعالی ته لحومها غوښې د دې څاروو ولا دماؤها او نه وینې د دې څاروو ولكن یناله التقوى منکم بلکې الله تعالی ته رسیږي تقوا د ستاسو اخلاص او د ستاسو تعمیل د حکم الله تعالی ګوري کذلک سخرها لکم همدغه رنګې مونږه تابع کړي دا حیوانات د ستاسو لتکبروا الله علی ما هداکم چې تاسو په دې باندې د الله تعالی بڑائی بیان کوي د الله نوم پې واخلئ الله اکبر سره ذبحه کوي علی ما هداکم څنګه چې الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده وبشر المحسنین او زیر اور و احسان کوونکو نیکی کوونکو ته سبحان ربک رب العزت